په دې مخ ته ځمکه باندې الله رب العزت مختلف قسم خلق پیدا کړي دي. بعضې داسې خلق ته چې هغه متکبرین دي، بعضې هغه خلق ته چې دا انتهایی عاجزي کوونکي دي. نو د دې دواړو لپاره الله رب العزت یو زوګونه تیار کړي دي. کله چې د قیامت ورځ شي او په حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د جهنم او د جنت مناظره وه. جهنم ووی زه بهتر یم، زه غوره یم. جنت ته وفرمایل نه زه غوره یم، ته غوره نه. نو جهنم خپل دلیل پیش کړ. جهنم ووی زه ځکه غوره یم چې په دې دنیا کې ډیر خلک داسې وو چې دوی به تکبر کاوه، دوی به شرک کاوه، دوی به غټ غټ ګناهونه کول. زه د الله رب العزت عذاب یم چې د دوی نه تکبر باسم. د دوی چې کوم ګناهونه کړي دي هغه ګناهونو سزا زه یم، نو زه ځکه غوره یم. نو دا جهنم ته ووی چې زه ځکه غوره یم چې متکبرین به ماته راځي. جنت ته ووی نه زه غوره یم، زه افضل یم، ځکه چې په دنیا کې ډیر غریبانان عاجزان وو، داسې خلک وو چې ډیر عاجزه وو، ډیره ساده زندگی به یې تېره کوله. زه د هغه خلکو زه یم. ما ته به هغه خلک راځي چې کوم عاجزي کوونکي دي، زه دیو له بدله ورکوونکی یم، زما کې نعمتونه دي، نو زه ځکه غوره یم. الله رب العزت په دوی فرمایي چې تاسو دواړه غوره. الله رب العزت په فیصله وکړي چې ای جهنمه ته زما عذاب یې، چا چې زما نافرماني کړې ده په تا باندې به عذاب ورکم. او ای جنت ته زما رحمت یې، کومو خلکو چې زما په دنیا کې فرمانبرداري کړې ده، ما چې کوم حکم کړی هغې منلی دی، ای جنت تا به ورکمه. نو دا دنیا کې چې کومو خلکو عاجزي کړله ځای جنت دی، او چې کومو خلکو په دنیا کې تکبر کړی دی، ګناهونه یې کړي دي، نو ځای دوزخ دی. او په بل